مشرانو تاسو ټولو ته معلومه ده چې پرون چې کومه واقعه په لکي مروت کې زمونږ د دې خیبر پښتونخوا زمونږ د دې صوبې سره تعلق لرونکي زمونږ پښتانه وروڼه چې هغه د سیکیورټي فورسز د پولیس سره تعلق ساتي په لکي مروت په چوکۍ چې کومه حمله وشوه د دې موږ پر زور مذمت کوو. بیا د هغې په نتیجه کې محمد اقبال ډي اس پي صاحب په هغې کې هم شهادت نصیب شو، د هغه شهید شو پکې. د دې موږ پر زور مذمت کوو. موږ د پولیس فورس سره به حیثیت د قام موږ سره یکجهتي کوو او صوبایي او مرکزي حکومت مکمل طور باندې د عوامو په جان و مال په تحفظ کې مکمل طور باندې ناکامه دی. کم نیشنل ایکشن پلان چې جوړ کړی دی کم از کم په هغې باندې عمل درآمد پکارو. پښتانه چې کم دي دا نه دهشتګر دي او نه دهشتګر پاتې شوي، دا ډېر میلمهدوست او ډېر امن پسند قوم دی چې د دو 15,000 کاله تاریخ د دو موجود دی او همیشه دپاره دلته په مذاکراتو په ذریعه باندې د ورورولۍ په بنیاد باندې دلته خپل مشکلات او خپل تکلیفات چې څومره دي څومره راغلي دي هغه به حل کول. خو دا تاسو ټولو ته معلومه ده چې د دې قام سره یو سازش سره وشو چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې د 2007 نه راواله د دې 2023 پورې موږ د دهشتګردۍ په جنګ کې د دهشتګردۍ ښکارو. دلته زموږ ډېر سپین دروبي مشران د قومونو د جرګو چې په هغې کې د هرې طبقې خلک د هر خیل خلک چې په دې کې شهیدان شوي دي، داسې د سیکیورټي فورسز باندې مسلسل حملې کېږي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې د پېښور په پولیس لین چې کومه واقعه وشوه د هغې موږ اولنی سړی زه وم چې ما د هغې پر زور مذمت کړی او احتجاج مې پرې کړی. نن موږ د خپلو پولیسو سره د ورورولۍ په بنیاد باندې چې دا پولیس چې کم دي دا هم باقاعده طور باندې زموږ وروڼه دي، زموږ د طبقې سره تعلق ساتي. موږ د دو سره د دو په دې غم کې باقاعده طور باندې شریک وو. د ډي اس پي اقبال مامن په غم کې موږ شریک وو. دا درې چې زموږ کم وروڼه نور پکې شهیدان شوي دي د دو سره موږ د دو په غم کې باقاعده طور باندې شریک وو. موږ باقاعده طور باندې د قوم موږ به د پولیس سره د ظلم زیاتی چې څوک کوي د هغو سره د هغو به خلاف یو او د انصاف کوونکي چې کم دي د هغو به موږ باقاعده طور باندې ملګري یو. نو په دې واجبانې د ټول سوات عوام چې کم دي د لکي مروت په دغه افسوسناکه واقعه باندې مکمل طور باندې د افسوس اظهار پرې کوي او د پولیس خیبر پښتونخوا د پولیس سره د یووالي اعلان کوي. انشاءالله تعالی د دې دهشتګردۍ په خلاف باندې موږ په سوات کې برپور تاریخ چلولی دی. که دا دهشتګردي دغسې برقرار روانه وه نو انشاءالله تعالی د روژې نه بعد به د دې دپاره موږ بیا خپل مشران کینو په مؤثره طریقه باندې د دې دهشتګردۍ په خلاف باندې به بیا پلان جوړو او د دې دپاره به قام ټول یو پاڅون به کوي او یو اواز به پورته کوي. موږ نه په سوات کې دهشتګردي منو نه موږ په پښتونخوا وطن کې دهشتګردي منو. موږ په سوات کې او په پښتونخوا وطن کې صرف موږ پکې امن غواړو. موږ د امن علمبردار یو او د امن دپاره پیغمبر علیه السلام هم د امن ذکر کړی دی چې په امن کې هر سړي ته سهولتي پکې هم پکې روزګاري هم پکې سماجي انصافي هم پکې معاشرتي انصافي. نو د امن دپاره به ټول قام راپاسو او د امن دپاره به باقاعده باندې اواز پورته کوي. د دې سکرین په ذریعه باندې هغه واکدارانو ته خواست کوم چې فوري طور باندې به دې باندې کم از کم په دې دهشتګردۍ په ختمولو کې خپل کردار ادا